بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو منګه ویلو چې د خاص چې کوم اقسام دي او ډېر زیات استعماليږي نو بایګي امر او نه هیرا نو امر تعریف کړه دا ویلو وی اصطلاحي معنی بیان کړو بیا دا ویلو چې امر دا د سره لپاره راځي نو چې امر صرف او صرف د وجوب د لپاره راځي نه نو د اباحت او استحباب د لپاره نه راځي او دا وجوب صرف ثابتيږي په قول د نبی عليه السلام سره په فعل د نبی عليه السلام سره نه ثابتيږي نو دا خبره ده کړو یختص مراده بصيغه لازمه او پدې کې وای ضمنن دا به اشاره وا چې دې کې نفي د ترادف او د اشتراک دواړو ده نو دغه خو ضمنن وا وس پدې کې صراحتا مصنف رحمت الله علیه نفي د ترادف او نفي د اشتراک دواړو کوي نو ګوره نفي د ترادف دا زمنګ په نسبت باندې یعنی د احناف په نسبت باندې قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صرف وجوب ثابتېږي په فعل د نبی علیه السلام سره وجوب نه ثابتېږي خبره موږ د دې څخه شروع کوو چې دا وجوب پس سره ثابتېږي نو د احناف قول دا چې وجوب صرف پس سره ثابتېږي په قول د نبی علیه السلام سره په فعل د نبی علیه السلام سره نه ثابتېږي او شوافع وایي چې په فعل د نبی علیه السلام سره هم چې نه دا وجوب ثابتېږي لکه څنګه چې په قول د نبی علیه السلام سره ثابتېږي دغه شان دی په فعل دا موږ په دې کې نفي د ترادف ته ترادف یعنی بدوانه مترادف نه دي قول او فعل دوانه مترادف الفاظو نه دي د دې نه مراد هغه افعال دي چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې د پابندۍ سره کړی او کم کسان نه کوي په باندې نکیر کړی یو باز کار دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاصیت ته یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه سهون شوی دی یا طبعا شوی دی نو هغه موجب نه دی پوه شوې لګه یا پیغمبر اسلام د لپاره دا خصوصیت او تهجد مونږ کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور ځانونو زیات کول نکاحونه کول دا پیغمبر اسلام خصوصیت یا طبعا واړه بول پیغمبر اسلام کړی دي روټي خړل دا او بیس کړی دي ندی کوم تابعداري نشته دا جن یو کار د پیغمبر اسلام د سهون شوی دی نو پای کوم تابعداري نشته پوه شو به باندې ها خو هاي کار چې هغه د سینې نو بنګ وای چې په قول د نبی علی السلام سره وجوب ثابتېږي په فعل د نبی علی السلام سره وجوب نه ثابتېږي وای ګوره په فعل د نبی علی السلام سره ځکه نه ثابتېږي کنه په دې باندې دلیل سره دوه دلیل لري چې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر لبسې روزي نیولې مطلب دا چې یو ورځ روزه په میت کې په افطار نه کوو په دویمه په دریمه په څلورمه داسې به نیولې جو صحابه کرامو پیغمبر علی السلام ته وکتل جو هغه د سپر لپاره روزي شروع کړي مطلب په میز کې به افطار نه کو جو پیغمبر علی السلام تاسو کو چې لکه تاسو افطار ولې نه کوئ نو موږ ته ورې ته نه کې افطار جو موږ هم نه کوو نو پیغمبر علی السلام وایي تاسو زما په شان دي نه ما ته خدا الله طرف نه خوراک را کولېږي ما ته خدا الله طرف نه اسکا را کولېږي او تاسو ته خواغه نه کیږي یا تاسو پر لپاره روزي مری سي نو کوس فعل د نبی علی السلام موجب وي او فعل د نبی هر فعل د نبی علیه السلام تابعداري وي نو پیغمبر اسلام باندې صحابه کرام نو منع کړي خو شو په نه ها دویم دلیل چې پیغمبر علیه السلام یو بیره صحابه کرام سره په مانځ باندې ولاړو نو پیغمبر علیه السلام په مانځ کې خپل پیزار وستل دا خبره یاد ساتئ چې پیزار کله پاک وي نو په دې سره مونږ کیږي ګندګي پکې نه وي کنه نو په دې پیزارو باندې مونږ کیږي په دې پیزارو کې بعضی کسان دي چې هغه جنازې له لړ شي اوله کې پیزار وباسا په پیزار باندې لپاسه ودرېګا نو چې کله په دې پیزار پورې ګندګي نه نو کته په لپاسه ودرېګا او کلان دی پکې د خپې پکې ته لپاسه دی او کلان د دې صدقه نشته دا بیا ناروا دي خو چې دا بیا له وباسه به ځانه به باقي تک دی خو چې کله دا پاږي نو خپې دې پکې دنه نه یو خپې دې بهاري کولاړ پی او خپې دې پکې دنه نه دي نو بیا هغه سبق نه دی پوه شو باندې بیا جایز دی لکه په دې خبره باندې پوه شوي نور په بوټانو کې مونږ کېږي په چپلو کې مونږ کېږي په سپلو کې مونږ کېږي خو چې پاکي لکه په دې خبره باندې پوه شوي چې پاکي نه نو بیا پې نه کېږي نو عام طور باندې لکه زمونږ د لارې کوشش ښایي او دغه موږ جومات ته ځو نو په جومات کې مونږ پیزار وباسو په پیزار ځای کې کېدو نو یې وجه دا ده چې پیزار ښایي اوس دا پیزار پاک دي جو کو پکې ځانه منظوره هغه په دې خبره باندې پوه شوي ښه نو پیغمبر علیه السلام پیزار وباسل په مانځه کې نو صحابه کرامو په مانځ کې پیدا ور باسل چې کله سلام وکړو
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لکه تاسو ولې تاسو په ازار ولې وباسل جاوید منګه ته ولې دي نو تاسو په ازار وباسل نو موږ هم ستاسو تابعداري وکړو چې په ازار وباسل نو پیغمبر اسلام ورته وی جبرئیل علیه السلام راغلو نو ما ته وی چې ستا په ازار ګندګی ده خو ما کتلی نه نو لکه ما ته پته نه نو ما په ازار بخ پکړو نو جبرئیل علیه السلام ما ته په منځ کې وی چې ستاره په ازار ګندري په دې کې مونږ کېږي جما په ازار وستل نو ما چې را پیدا و زما په پیدارو ګندګي و تاسو د څه د وجنه پیدارو باسل نو که فعل د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجب وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام نه کړی نو لکه په دې خبره باندې پوه شوي او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه وجوب په قول د نبی علیه السلام سره ثابتېږي دغه شان په فعل د نبی علیه السلام سره هم څه کېږي نو دې کله کله وایي یو په طریقې د تنزل سره او یو په طریقې دا وجوب سره طریقې تنزل سره دا وی کړه چې دا فعل دا امر نه دی دا فعل امر نه دی بلکې دا امر په شانتی دی امر نه دی بلکې دا امر په شانتی دی ځکه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دې وکړه چې په خندق په موقع باندې پیغمبر سلام نه ماسپخین ماجګر ماخه ماسوتن منځونه قضا شول چې کله قضا شول نو ماسوتن ټیم کې بیا راګرځول دا منځونه پیدا کې ترتیب سره راوګرځول نو صحابه کرام هم د دوی سره دا منځونه دا په دغه ترتیب باندې راوګرځول او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلوا کما رأیتمونی اصلی تاسو دا قضا منځونه سره راګرځوي لکه څنګه چې تاسو ولیدم چې تاسو دا راوګرځول نو دې لګي ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا منځونه چې په کوم ترتیب سره دا فعل دی کنه او په امت باندې دې فعل تابعداري لازم نه کنه پوه شو په باندې نو دا وګوره فعل د وجود لپاره راغی کنه مونږ وی ستاره خبره نه په دې کې ستا خلاف دلیل موجود دی چې دی وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیدو او پیغمبر علیه السلام په دې طریقه باندې مونږ کو بیا پیغمبر علیه السلام او فرمایل صلوا کما رأیتمونی اصلی نو یک سپ په فعل د نبی علیه السلام سره وجوب ثابت دی نو د صلو ته پکې ضرورت څه خو چې دا صلو وي نو مطلب د دې نه دا چې په فعل د نبی علیه السلام سره وجوب نه ثابتېږي ځکه خو پیغمبر اسلام وی کنه چې صلو کما رأیتمونی اصلی فوج دا دې جواب دی او امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دویم دلیل د په طریقې د ترقی سره فرمای چې دا امر دوه قسمونه دي یو فعل له او یو قول له او د دې دلیل لري چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمای وما امر فرعون برشید چې د فرعون د کارونه څخه نو دل کې د امر د مراد فعل ته مراد ده ځکه کله امر د مراد قول وي کله امر د مراد قول وي نو بیا با وما امر فرعون بسدید به ویلې ځکه د فعل سره رشید راځي او د قول سره سدید راځي الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا نو دا امر نه مراد فعل دی ځکه خو سره الله قید رشید لګول کړه کا د قول نه مراد د امر نه مراد قول وي نو بیا به رشید وسره نه لګیږي سبا سره لګیږي سدید وسره نو موږ وایو خپل خبره باندې موږ قائم ولاړو چې امر نه مراد قول دی او دل کې د امر نه مراد د فعل واغستو ځکه چې د امر د فعل لپاره سبب دی امر د فعل لپاره سره او ذکر د سبب مراد مسببي د مجاز یو چوبې سلاکري یو علاقه پکې دا او زموږ تاسو سره خبره جنده په حقیقت کې را تب ماته مثال دی دا مجاز نه پیش کې لہذا نه منم هغه به خبره باندې پوه شوي حتى لا يكون الفعل موجبا وهي ثم صرها بعد ذلك بنفي الترادف قصدا ومصنف رحمت الله علیه تصریح وکړه په نفي د ترادف باندې قصدا فقال او فرمای هغه پوه شوي فقال سوق فرمای مصنف فرمای څه فرمای چې حتى لا يكون الفعل موجبا چې فعل د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجب نه لري اي اذا كان المراد مخصوصا بصيغه چې کله مراد نه پیژنم کړی را وجوب دا خاص وي د صيغه سره صيغه مراد سره قول نو لا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم موجبا على الامه نو نبي فعل النبي عليه الصلاه والسلام واجب اونکه په سمانه من غیر مواظبته صلی الله علیه وسلم بغیر د دې چې پیغمبر سلام مواظبت کړي اوس دیو کله چې په دې کې د عقاید ولګو چې لکه پیغمبر سلام په مواظبت نه کړي او کم کار چې پیغمبر سلام مواظبت کړي نو په دې سره وجوب ثابت کیږي دا خبره هم غلطه ده ځکه دغه چې اعتکاف په دې باندې پیغمبر سلام مواظبت کړي سره د واجب نه نه واښوي نه مواظبت نه مطلب دا دی چې پیغمبر سلام باندې همیشګریم کړي او په نه کوونکو باندې تر نکیر کړي او حال دا چې بدی کې باندې کوم ترغیب نشته نه هغه پوه شوي
خلافا لبعض اصحاب الشافعي رحمه الله تعالى فانهم يقولون اغي فرمای ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا موجب چې څنګه قول دا موجب ده دغه شان فعل النبي صلى الله عليه وسلم موجب ده اما لانه امر ياخذ دی وجنه چې دوی چې دا امر ده یعنی دا فعل سره امر ده یعنی دا فعل د امر یو قسم ده وكل امر للوجوب او هر امر د سره برازي او اما او یا دې ونه لانه مشارك للامر القولي چې دا مشارک د امر قولی سره په وجوب کې مطلب دا لکه څنګه چې امر قولی د وجود لپاره دي دغه شان د امر فعلی د سره لپاره دي وهذا الخلاف بيننا وبينهم او دا خلاف زمونږ او داغو په منځ کې فيما بهغه مسلو کې دي لما ما لم يكن سهوا منه چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه سهو نه شي کچته یو خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ساون شو لکه زلات شول نه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه مطلب په اوځي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خو یا بل څه یا لکه مطلب په هیره باندې پیغمبر سلام خوراک کړي په هیره باندې چې په روزه کې اسکا کړي ولا طبعا له او نه دا چې دا طبيعت ته پیغمبر اسلام لکه خوراک اسکا قدام نو ولا مخصوصا به انا کارونه چې پیغمبر اسلام سره خاص کړی شو لکه رسولو د زیات بیان کولو دا والا کله چې نه یعنی که یو کار د پیغمبر تبعا صادر شوی یو کار د پیغمبر ساون صادر شوی یا یو کار د پیغمبر اسلام لپاره خاصیت وي فعد مكونه موجبا من الاتفاق نو دا د ټولو بنسبت باندې دا موجب نه نه الګه پوه شوي اوس په دې خبره باندې زمونږ چې کوم دلیل دی زمونږ چې کومه دعوه ده زمونږ دعوه سره چې امر صرف او صرف د وجوب لپاره راځي فعل د پیغمبر اسلام د وجوب لپاره دوه دلیل دي للمنع عن الفصال چې د پرله پسې رجوع منع کول وخلع النعال او د پیزارو د وستلونه منع کول د پیزار د وستونه منع دا متعلق من قول حتى لا يكون فعلا موجبا وحجه لنا دلیل لازم لپاره لمنعه صلى الله عليه وسلم اصحابه د وجه دې چې پیغمبر سلام خپل ملګری منع کړی عن صوم الوصال وخلع النعال دا پرله پسې رجوع او د پیزار وستلونه قصه راته وکړي رویه روایت کړل شوی دی انه صلی الله علیه وسلم واصل پیغمبر علیه الصلاه والسلام مسلسل روزي نیولې مسلسل روزي څه مطلب وو چې په منځ کې په افطار نه کوو پېشمنی به نه کولو خو لکه نن به روزه شروع ولا سبب ما تکړه دوه ورځې بعد ما تکړه درې ورځې بعد ما تکړه نو فواصل اصحابه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو جلنه دا هم دا پر لپسې روزي شروع کړي فانفكر عليهم الموافقه في وصال الصوم نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نکیر وکړو پای باندې چیرته تاسو په دې صوم مثال کې زما تابعداري مکوئ فقال او پیغمبر اسلام فرمایل ايكم مثلي کم یو پتا سو کې زما په شان دي یطعموني ربي ويسقيني زما رب خو ما د خوراک عمره کوي او زما رب ما ته سره کوي اسکا عمره کوي یعنی انتم لا تستطيعون الصيام متواتيه الليل والنهار یعنی تاسو طاقت نشئ لرله پر بسې د روزي د ورځې او د شپې روزي ولي قوه روحانيه من عند الله او ما لپاره د الله طرف نه روحاني قوت ته اطعم عنده جما ته داغه طرف نه خوراک را کول کیږي و اسقا او بما باندې کول کیږي من شراب المحبه د محبت هغه شراب کما قال قائل لغه څنګه چې ویل کې ویل دي شعر لیکل دي وذكرك للمشتاق خير شرابي وكل شراب دونه كسرابي وذكرك للمشتاق او ستا ذکر ستا یاد د عاشق د پاره بهترین شراب دی بهترین کاپ ته وکل شراب دونه کسراب او د یار او د محبوب د تذکرونه علاوه نور شرابونه دا شراب نه بلکې سراب دی سراب څه ته وای شګوګل دا چې د لری نه تا د ښکاری چیرې دا وبدي او چې خواته ورته ورشي جو هیڅ نه دی لکه پوه شو به باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غو بعد الله تعالی په ذکر کې په هر څه کې به مشغول نو دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا الله تعالی نه بار بار ذکر کول دا غیات دا چې نو دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موړ کوو به یو ذکر کلیل مشتاق خیر شرابی او و ذکر استاد مشتاق د عاشق د پاره بهترین شراب دی وکل شراب دونه کسرابی او د دې علاوه د دې شرابونو علاوه نور شراب چې دین دا شراب نه دی بلکې سری شراب دي نو څنګه چې معشوق ته عاشق ته د معشوق هغه خبره دا ورته اسکاق کوي نقش نبی پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خوراک ملي دو ولهذا د دې وجنا
تر الامه المجاهدین وایتین هغه امت مجاهده کوونکی یعنی کم چې شیخان دي او د اجتهاد کوي دا کوي مجاهده کوي یفترون چې او افطار کوي بشرب قطره په یو ګټ اوبو باندې فی اربعینات په خپل چلو کې یعنی کله چې دا تصوف والا کلمه چلی پوره کوي نو بدغه چلو کې د چې نه مسلسل روجي نسی نو بدغه روجو کې هم هغه یو ګټو بس کې دوه ګټو بس کې ولکه چې دغه نه منه شوم درې دا سر مرته د ذکر نه د دې پیغمبر صوم مثال نه بګی منه راشي الهغه پوه شوي وهذا في صوم الفرد والنفل سواء او دا په فرض او په نفل کې برابر دي وسه دای پکې نه دی لیکلي دا پکې دا زمانه واوري نو ګوره د دې حدیث نو معلومه شولا چې فعل د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجب نه لري که فعل د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجب وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه کرام د صوم وصال نه منع کول الګه پوه شوي ذم واقع ورویا انه صلی الله علیه وسلم کان یصلی باصحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره مونږ کوو اذ خلعنا علیه چې پیغمبر سلام خپل پیزار مبارک وستل فخلوني عليهم نو صحابه کرامو خپل پیزار وباسل فلما قضى صلاته کله چې پیغمبر سلام مونږ پوره کو نو وقال ما حملكم على القائكم نعالكم الګه سشرا پور تکلې تاسو خپل پیزار په وستلو باندې قالوا او رايناك القيتني عليك نعليك منګه ته ولې چې خپل پیزار وستل جو منګه هم خپل پیزار وستل قال ان جبريل عليه السلام اخبرني ان فيهما قدرا چې مال جبريل عليه السلام خبر راکړو چې بدی کې سره کندګی ده پکې نو اذا جاء احدكم المسجد فلينظر کله چې بتاسو یو کله جمعه راځي جوړې دی وګوري فان راى فينا عليه قذرا کچته دې په خپل پیدارو کې کندګی نه فليمسح جمعه سری کې وليصلي فيه ما بريګي لموضوع کې هذه تمسكات ابي حنيفه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ دلائل دي الګه پوه شو به معنی نو دې بدی کوم دا خبر وکي کفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا موجب وي نبی علیه السلام بدو من کړی نو الګه پوه شوي واما الشافعي فقال تارة امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ کړه وی علی سبیل التنزل په طریقې تنزل باندې تنزل مطلب دا دی یو طریقه تنزل او طریقه ترقی تنزل مطلب دا دی چې دا فعل دا امر نه دی بلکې دا امر په شان دی او دویم چې په طریقه به ترقی باندې وي نو دا امر دوه قسمونه دي یو قول دی یو فعل دی نو دا فعل امر حساب کو په لولي کې دا فعل امر نه دی او دا امر په شان دی على سبيل ان الفعل للوجوب چې دا فعل د وجود په حق الامر فشان د امر لانه عليه الصلاه والسلام دلیل لري شغله مشغول شي عن اربع صلوات رسولور منذنا في يوم الخندق خندق بولس کې فقضاهن نبي عليه الصلاه والسلام دا غي قضا وکړه مرتبه په ترتیب سره وقال وی فرمایل صلوا كما رايتموني اصلي چې تاسو دې موږ کوله څنګه چې تاسو ولدم په موږ کول باندې فجعل متابعه افعاله لازمه لا لامته نو ذکر لګي متابعت افعال د امت لپاره شو لازم شو کنه فاجاب عنه المصنف بقوله نو مصنف ولا بل خپل قول وسره جواب ورکو چې والجواب والوجوب استفيد بقوله صلى الله عليه وسلم چې وجود دا مستفاد شوی د نبی محمد صلی الله علیه قول سره صلوا كما رايتمون يصلي لا بالفعل نه په فعل سره اذ لو كان الفعل موجبا وكتتصب فعل موجب به نو لتبعوه بمجرد رؤيه الفعل نو دوبه تابعداري کړو د نبی محمد صلی الله علیه وسلم فعل بلیدو باندې ولم يحتاجوا الى هذا القول اصلا او دوبه دې قول د رسول الله محتاج شوی نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اصل وې د دې مطلب دا دی چې په فعل نبی علیه السلام دا وجوب نه ثابتېږي ځکه خو پیغمبر سلام صلو وې کنه الګه پوه شو به باندې وقال تارة على سبيل الترقي او کله کله دو فرمای په طریقې د ترقی باندې ترقی مطلب دا دی چې امر دوه قسمونه دي یا یو قول یو سره فعل نو بلې مخې کې وي چې دا فعل امر نه نه او دا امر په شان دي او دلته کوي چې دا امر دوه قسمونه دي یو قول یو فعل نو دا فعل دا هم امر دی نو وقال تارة کله کله وي دي على سبيل الترقي په طریقې د ترقی باندې ان الفعل قسم من الامر چې دا فعل د امر یو قسم دی لان الامر نوعان ځکه امر په څو قسمه نه بدوا یو قول او یو فعل قول او فعل لانه اطلق الله تعالى ځکه اطلاق کړی الله تعالی لفظ الامر على الفعل د لفظ امر په فعل باندې په قوله وما امر فرعون برشید چې نو کار د فرعون نو امر مراد فعل دی ولأن القول لا يوصف بالرشيد وإنما يوصف بالسديد ويكدلك إيه ويدلك در أمر سرا
صفت له د رشید لګول شوی کله امر نه مراد قول وي نو بیا به د رشید په دې باندې لیکل شو سدید خدا رشید چې لیکل شوی دی مطلب دا دی چې دا د امر مراد دی او قول دی نه مراد الګه پوه شوي فاجاب المصنف عنه بقوله مصنف رحمه الله عليه والجواب ورکړي په قول سره چې وسمي الفعل به او نوم ورکړل شوی دی امر ته د فعل دی امر ته د فعل ولګيږي لانه سببه ځکه چې دا دې سره سبب دی سمي الفعل بلفظ الامر د فعل د امر لفظ ورکړل شوی دی لان الامر سبب للفعل ځکه امر سبب دی د فعل فيكون من باب المجاز نو دا د مجاز د باب نشو وانما الكلام في الحقيقه او دغه خبره سره بس کېده په حقیقت کې یعنی دلته کې چې امر ته د فعل ویل شوی او دا دی ودی چې امر سبب دی د فعل لپاره نو دلته ذکر د سبب او مراد مسبب دی او دا مجاز په علاقه کې او علاقه ده او زمون ستاسو خبره پس کېده حقیقت کې الګه پوه شو به باندې نو خلاصه څه شوله چې نفي د ترادف د لګي صراحتن وای چې وجوب صرف او صرف په فعل په قول د نبی صلی الله علیه وسلم سره ثابتيږي په فعل د نبی علیه السلام سره نه ثابتيږي امام شافعي رحمۃ اللہ علیه چې دا ډېر ترادف دي نو څنګه چې وجوب په قول د نبی علیه السلام سره ثابتيږي دغه شان په فعل د نبی علیه السلام سره هم ثابتيږي او د ځان لپاره دوه دلیلونه دا دوه ملګری وي چې احناف وي چې پیغمبر علیه السلام فعل تابعداري موجب وي او فعل د وجود لپاره وي نو پیغمبر علیه السلام به صحابه کرام د سوم وصال نه منع کول او په هزار چې کله وستلو داغونه به نه منع کول او امام شافعي رحمۃ اللہ علیه وی چې څنګه په قول سره وجوب ثابتيږي دغه شان په فعل سره ثابتيږي یو خدا چې دغه وی چې دا فعل دا قول په شان نه لري بلکې د قول نه امر نه لري بلکې څنګه چې د امر په شان دی د امر په شان دی او دویم وی چې د امر دوه قسمونه دي یو قول او یو فعل دی لکه په دې باندې پوه شوي نو په دې دلایل او د امام شافعي رحمۃ اللہ په جواباتو باندې تاسو پوه شوي دا به خیرات کې شابه وړو ده